لقمان حکیم تاسو پیژنئ سوره لقمان باقاعده په تمام قرآن کې یو سورت د هغه په نام الله دله ډېر زیات حکمت ورکړی نو د الله ذات به د حکمت نه خالي دله الله دومره حکمت ورکړی د انسان د حکمت یو جلکی وایم بس دعا دله الله دومره حکمت ورکړی یو پیره اوږې شو غلام و دی اوږې شو نو په لاره تېرېده یو کس د خره د پاسه مڼې بار کړې وې خرڅولې مڼې پیژنئ تاسو आवाज राहणार ऐसे म्हणायचं तो सतो बार प्रति सेवा होता काबलिया होता म्हणे होई का नाही म्हणे पी जाने का आवाज राहणार सेवा होता सेवा वही पखर बाने म्हणे बार कड़ी खर्चोले लुकमान हकीम से बरते अलका म्हणे राका खो पैसे निश्चित या बदर هغه ته بغیر پیسو خو نه خرڅوم وایي یو کار نه کوو یو سودا نه کوو وایي څه سودا وایي د هرې مڼې په مقابله کې به درته یو قیمتي خبره وکړم درې خبرې کوم درې مڼې را توجه شته ویې ویم که بند دی کړم قیمتي دا به زموږ په زندګۍ کې ډېرې پکار را دي ما وی لقمان حکیم صاحب له الله دومره حکمت ورکړو چې د ده په نام باندې په قرآن کې صورت نازل دی د ده په نام باندې قرآن کې نو چې الله په باندې صورت د ده په نام نازلې نو سم خیال دی الله به وله حکمت نه وورکړی محترمو بیا دې چې کومې خبرې وکړي نو زموږ په کار به نه راځي اوس تاسو ته ووایم که بند دی اواز نه راځي نو شوق سره لږ سبحان الله ووایي بعضې پکې منځ کې ودي خو ما ته ښکاري نه څه پکې د بورجۍ شاته وي څه د حاجي صاحب د بورجۍ شاته حاجي صاحب ماشاءالله ډېر ښکلې اډه نیولې ده ما ته پکې د حاجي صاحب د شاته نه هم کسان نه ښکاري تاسو له خو د حاجي صاحب سکرین بند کړی دی که تاسو له سکرین بند کړی دی خو چې حاجي صاحب مخامخ نه بیا به زه خفه یم وایي درې خبرې به درته قیمتي وکړم په زندګۍ کې به دې په کار راشي توجه شته ته غیبېږي که نه کله کله کا خفه شه وایي صحیح ده زه نو ټول عمر مې پیسې وګټلې نن به یو درې نصیحته وګټم یو مڼۍ ورکړه وي دا والی جي لقمان حکیم صاحب چې مڼه وخوړه ورته وي هر چا چې سره میلاویږي او چا سره سفر کې نو د ټولو نه اول د هغه د نوم تپوس کوه چې نوم دې څه دی هغه دا اوس خبره ده عام خبره وه لاړه سیو غرق شو دا اوس خبره وه جي به ده کیدای شي دا بله خبره لږه قیمتي بیا یې وله مڼه بله ورکړه لقمان حکیم صاحب چې وخوړه نو دویم نصیحت یې ورته دا وکړه چې بغیر دعوته چېرته مه ځه هغوی حضرت بس دغه خبره وي دغه نصیحت دی چا درته دعوت نه کړی بلکل به نه ځې دا خبره یاد ساته هغوی ټیک دی جي نو اوس ته ویل درېیمه جي دا درېیم واله کې چېرته دا بله خبره کې قیمتي راووته و چې درېیم ورته وي چې چا درنه څه غوښتي ني نو د ځان نه به نه ورکې یا سوالګر د ته ودرېده نو ورکه خو د ځان نه به د ځان نه مشروط نه جوړی ولا امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي ولا تعطین الرای الا من لا یرید فلا انت محمود ولا الرأی نافع چې چا درنه د مسلې تپوس نه کړی نو ځان نه به معقول نه جوړی نن موږ د ټول د ځان نه مفتیان یو د ځان نه امام شافعي ولا تعطین الرای الا من لا یرید چې چا درنه نه غوښتې نو بلکل به چاته مسله نه ذکر کړي د ځان نه به مشورې هم نه ورکې او د ځان نه به مسلې هم نه کوې ځکه وی فلا انت محمود ولا الرأی نافع نه به ته وستایلی شي او نه به ستا دا رایې او دا خبره فایده ورکړي هېڅ فایده به ونه کړي چې چا درنه څه غوښتې ني نو ورکې به بلکل نه دا ته اوس داسې خبره شوه خو دا درې مڼې دې غر کې کړې لقمان حکیم صاحب ته روان شو لږ ساعت ډېر ساعت ورسره ناست و چې داسې د ماښامي ټایم شو چا ته روان شو یو ته چغه بس ویل جي دو ته غوږ نه ګڼو دی ورغی لاس یې پې شاته نه کېښود دا څوک چې د شاته نه کوي زه هم چې په ده زه راباندې کړم یو سړی چې درنه مخکې لاړه بیا به ورته اوازونه نه کوي د اډه کې ما پسې یو کس منډې والي استاد ما ورته سره په شا نه کتل چې مخې له راغی ما ورته یې ولې څه چل دی یاره جي دې ګاډي کې راله ختم وکړه نو مې دا ته چې کوم کار کوې نو دا د ادبو نه خلاف منډې او چغې وې چې زه په تا را تېرېدم نو یا به مې مخې ته ولاړو یا به راغلی وي نو لاس په در باندې ایښی وي نو مخې ته به ولاړو نو د شاته چغې وې دا د آدابو خلاف دي نو ما ته پته چې غریب کلنډر نو بس دا کار به کوم آداب زده کړي نو جومات کې ناست نو دا د آدابو خلاف دي چې یو سړی تېرېږي او تو پسې شاته نه چغې وي لکه دا بد کار دی چې دا ښه کار نه دی ورشه مخې له ورشه یا که بیا راغی خیر وایي ورته کول لقمان حکیم صاحب خو په شا نه کتل ما وی حکمت والا بند ورغې لاس یې پې کېښوده وایي حضرت ذاته چغې مته وي دما خو نوم نه دی نو او مې نوم نه دی
وایي ستاسو نوم دی؟ وایي لقمان مې نامه ده. وایي اول نصیحت مې ته نه وکړې چې څوک د سره کیني او د سره کوي نو اول د نام تپوس پکې یعنې جیر شوي ورانه هېر شوي ځکه خو نقصان ورشي رامنډه دی والي که د نوم تپوس یې کړو د هغه ځای نه تا ماته نوم اخیستو نو زه به درغلی وم څه فایده یو جی او بالکل جی لقمان مې نامه ده. چا سره چې سفر کې د ټولو نه اول د نوم معلوموه تا تپوس نه یې کړ ګوره یو نصیحت باندې د عمل ونه کړ تاوان د اوش دا که نه چې د آخره سره د سیوانو بوتلی و وي او که نه جي خیال خو مې نه. دویم وایي چېرته ځې جي؟ وایي خوښ مې شوې ډېر چا یې ورسېد. وایي زه قاضي راله دعوت کړی دی. وایي حضرت ما هم ځان سره وایي دویم نصیحت مې نو کړی چې بغیر دعوت نه جي نه 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 ټیک د جي کړی مې خو زه د سره خامخا ځم مینه مې د سره پیدا شوې ده نو مینه مې د سره بو مې زه جي ځان سره دعوت ما درته هلکه نصیحت کړی دی چې ګوره بغیر دعوت له مه ځم نه جي نه ځم د سره دی لاړ ځان سره یې بو چې کله دعوت ختم شو قاضي صاحب هندوانه راوړه چې هندوانه یې پرې کولې وي چاکو شته چا سره دغه شته د زر د جیب نه چاکو را بار کړه هغه چاکو د سرو زرو محترم بس هغه چاکو یې چې ورکړه چې ویې کتل قاضي پې باندې دعوه وکړه دا خو د ما چاکو دی دعوې پې وکړه عدالت کې ګیر جیل ته یې واچو لقمان حکیم صاحب ورته یې ګوره نصیحت مې ته کړو چې بغیر دعوته خو چېرته ځم او نمبر دو چې چا څه غوښتې درته نی چې راکړه نو د ځان نه مه ورکوه مشروط دې جوړ کړه چاکو دې رابار کړه اوس قید خانه کې سم دی اوس سم له زندان کې چې زندان ته دننه کې دی که هر څه دی لقمان حکیم صاحب یو غیرتي انسان وایي که هر څه دی ملګری خو نو ما ورته حضرت دا سړی رابار کړه ما ته وایي جي زه خو قاضي یم او زه بالکل د غلا کړې د غلا کې مې ګیر کړې دا د ما د پلار چاکو ما ته وراثت کې خو پته چې د سره د کم دی نه راغلی دا ټیک د پټ کړی حضرت ما جي بس ما ورسره قید کړه لقمان حکیم صاحب ورته وي خو دا مې مرګی وایي ټیک ته قید به دې کوم خو خبرې به ورسره نه کړې ده ورته وي ټیک ده چې څنګه زندان ته ورته نو یو پیشو لار کې پاپاوړو کو دی نو پیشو یې ترخ کې ونیوله زندان ته ورکوشه چې ورکوشه نو هغه سره خبرې نه کړي پیشو ته لګیا چې ګوره اول نصیحت مې درته دا کړی چې چا سره سفر کې وخت تېری نو د نوم تپوس کوه ګور عمل لې پې باندې ونه کړه نمبر دو دا مې هم درته ویلي ګوره پیشو ته لګیا دی خو اورئ هغه ته وایي درته مې دا هم ویلي چې ګوره مه ځه بغیر دعوته چا نه ځان نه د مشروط جوړ کړو او را روان شو اوس زندان کې سم له نمبر 3 موږ دې غر کړو او نمبر 3 دا وګوره درته وایي چې څوک در څه وغواړي ور تر کومې پورې غوښتې نی نو رابار کوم د ځان نه د معقول جوړ کړو چاکو دې رابار کړو اوس چاکو هم نه د سرو لاړه زندان کې پروت دی دا ته حضرت څه چل راته وښیه اوس غرق شو بس پوه شو جي نصیحت کې د ډېر کمال دی چې چا سره سفر کې نو اول به د نام تپوس کې نمبر 2 بغیر دعوته به بالکل د چا ځای ته نه ځي او نمبر 3 چې چا درنه څه غوښتې مشوره او یا څه غوښتې ني د ځان نه به بالکل نه ورکې دا 3 نصیحته په تمامه زندګۍ اوس حضرت ما ته څه چلو خیر چې د دې قهر نه خلاص شم کني زندان کې به ګیرې منو دی خو هغه سره خبرې نه کړې خو پیشو ته لګیا دي اوس به درته یو طریقه وښیم خو په دې باندې عمل وکړه وایي چې سار له ته په کټګرۍ کې ودرېږې د عدالت او درته وایي چې چاکو کوم ځای کې و نو غلا در باندې ثابتېږي نو ته به یو خبرو کې ډېر ظالم حکمت دی وګوره جي دې ته وایي ته به ووایې چې یاره جي زما پلار چا مړ کړي او چې کله مونږ لامبو نو په ګېډه کې دا چاکو پروت نو دا چاکو ما د امانت په طور ساتلی دی قاتل پسې ګرځم سبحان الله لږ ووایه قاضي چې راپاسې دا کیس قاضي چاکو په ټیبل کې خو دوی ما ته خو پته نشته چې دا د چا دی سبحان الله لږ ووایه ما ته خو پته نشته چې چاکو ورته ملو شو د زندان نه خلاص شم الله دومره حکمت ورکړی یو انسان له چې د الله د ذات به څومره حکمتي قرآن کې الله وایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم ډېر کرته یو شی به تا ته بد ښکاره کېږي هغه ستا دپاره ښي وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم ډېر کرته به یو شی درته ډېر محبوب او ډېره ګټه به درته ښکاره کېږي وهو شر لکم هغه ستا دپاره بدي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله وایي زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې
حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري الله جمعې له راغلي ستا عبادت له راغلي معبد خانې ته جومات ته خدای ستا کور ته ستا د رضا دپاره راغلي خدای ته ویلي چې څوک جمعې مانځله زما د رضا دپاره را روان شي تمام ګناهونه یې معاف کوم خدای تمام ګناهونه معاف کړي الله آینده جمعې پورې د تمام ګناهونو برایانو نه خدای وساتي حاضر مجمع کې د چا څه قسم مشکلات خدای د مشکلاتو نه وساتي تمام مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کړي څوک پکې قرضدار دي خدای قرضونه ختم کړي د قرض د عذاب نه خدای وساتي څوک پکې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي الله که کورونو کې بیماران دي که په هسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله که د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي الله د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه او د حلال رزق د ډیره خدای تنظیم وکړي الله د حرام لقمینم خدای وساتي زمونږ ناستا پاستا ولاړه مال جان اولاد د خپل رضا او دین د لپاره قبول منظور کې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو تانو کچرو هسپتالونو بد نظر نه جنگ جګړو نه سحر جادونم خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر او شوق سره وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه सलाम अलैका सलाम